अस्सलाम वालेकुम। नन به خبره کوو په یو ټي آی باندې نام تو سنا होगा چې کوم یورینری ټریک انفیکشن دی په زنانو کې د زنانو لپاره ډېر اهم امپورټنت ویډیو ده. کومې خويندې دي هر څه ټول د ویډیو ګوري، ان شاء الله تاسو به ډېر زیاته پیدا وشي. دغه بیماری نه به ان شاء الله نن به غو کوم چې کوم نه تاسو ډېر زیات پریشان یې، په ډاکټرانو ګرځي، په علاجونو ګرځي، خکېږي نه. ویډیو پوره وګورئ. یو ټي آی مختصرا تعارف تر سکوم. یو ټي آی موږ هغه تکلیف ته ویل شو چې کم کې زموږه د تشو مجازو نظام شامل دی، مطلب ګردې، د ګردو نه راوتي پایپونه، مثانه او یا یوریترا د تشو مجازو خارجېدو چې کومه لار ده. په دې کې چې په کم ځای کې کوم انفیکشن وي دې ته موږ یو ټي آی وایو. یو ټي آی د ایکولای بکټیریا په وجه باندې کېږي او جراثیم نه د هغې د وجې نه کېږي، او د دې د وجې نه زموږ په کډني کې سټون هم ډیولپ کېدی شي، یا سټون فارمیشن چې کوم دی هغه هم کېدی شي. زنانو کې یو ټي آی ولې کامن ده؟ په زنانو کې یو ټي آی ډېره زیاته عامه ولې ده؟ د عام کېدو وجه بنیادي طور ډو ټو شارټ یوریترا. په زنانو کې چې کوم یوریترا ده، د بخښنې سره زه به خبره لږ صفا کوم چې زما خویندې یا ټول کوم اورېدونکي دي یا کوم خلک هم د دې تکلیف نه تېرېږي چې هغې پوه شي. د دې غرضه به زه خبرې لږ کلیر کوم. د اعتراض حق خلکو ته حاصل دی، بېشکه اعتراض کولی شي، زما په هغې پروا نه وي، نه هغه کمنټ ګورم، نه په هغې سره ایکشن کوم، نه پسې پروا کوم. یاد ساتئ چې کوم زموږ خویندې دي د هغې چې کوم د تشو مجازو لار ده، دا بیخي مختصر ده. د هغې د وجې نه چې کوم زنانه دي هغې ته دا جراثیم ډېر په اسانه باندې د هغې چې کوم مثانې د هغې ته ننوځي، هلته مې انفیکشن جوړ کړي. که چېرې دغه انفیکشن په ټایم باندې ټیک نه شي، نو دا بیا بره ګردې ته هم خیږي، په ګرده کې هم دا انفیکشن کېږي. زیاتره زنانو ته تکلیف وي د تشو مجازو سوځېدل، دا ډېر زیات وي. د خارښ مسله دا ډېره زیاته عامه ورته راځي. د دې نه علاوه ورته پی آی ډي، پیلویک انفلمیټري ډیزیز، دا هم کېدی شي. وجې سره بنیادي وجې لازم چې څنګه به د دې نه موږ ځان بچ کوو. ویډیو ډېر اوږدوم نه، ټایم هم ډېر نه اخلم. د هغې غټه وجه دا ده چې پور هایجین، مطلب د صفایي پوره خیال نه ساتل. ډېر خلک به وایي چې موږ خو د صفایي ډېر غټ خیال ساتو. نه جي، تاسو په دې باندې نه یې پوهیږئ چې یاره د صفایي خیال به څنګه ساتو. زموږ زیاتره زنانه چې کله واشروم ته لاړې شي او هغې د کله سټول پاس کړي، یا مطلب خپل حاجت پوره کړي، تقاضا پوره کړي، د هغې نه بعد کې هغې صفایي د مخکې سایډ نه خپل وجود صفا کوي. نو د دې د وجې نه دغه جراثیم، دغه چې کوم د پیسز دي یا زموږ کوم سټول وي یا د انسان چې کوم پاخانه ده، هغه د لاس سره د تشو مجازو د لار سره شاملېږي لږي، او د هغې د وجې نه دغه ایکولای بکټیریا چې په هغې کې موجود وي، نو هغه زموږ د زنانو چې کوم وي د هغې یوریترا ته اکسس کېږي، او د هغې د وجې نه څنګه چې ما مخکې وي په ویډیو کې یاره مثانې ته او د مثانې نه ګردې پورې دا تللی شي. طریقه کار دا دی، د ټول نه مخکې زنانو له پکار دی چې د خپل صفایي انتهایي خیال وساتي. دویمه خبره چې کوم صفایي خپله کوي د ډک او دسماتي، نو د وروسته سایډ نه خپله صفایي پکار ده. هغې نه بعد کې لاس په اوبو وینځل پکار دي، ښه پراپر طریقې سره. هغې نه بعد کې لاس په صابون وینځل دي، بیا د صابون ځګ باندې خپل د تشو مجازو ډکو مجازو لار چې کوم ده د مخکې سایډ نه بېشکه تاسو صفا کولی شي. هغې نه بعد کې ښه پراپر طریقې سره خپل واشنګ پکار دی، مطلب صفایي پکار ده. هغې نه بعد کې لاس په صابون سره دوباره وینځل پکار دي. نو تاسو به یو د دې نه بچئ. دویم احتیاط په بل ټایم کې کوئ چې کوم ټایم کې منسز وشي یا پیریډز وشي یا د زنانو چې کوم ماهواري ده هغه وشي، نو په هغې دوران کې اوس هم ډېر خلک داسې شته چې هغې د کنټامینیټډ کلات یا د ګنده کپړې استعمال کوي. د ګنده کپړې استعمال څنګه کېږي؟ د هغې د وجې نه نسیریا ګونوریا یا بکټیریا ده چې هغه په هغې کې پیدا کېږي، او هغه څنګه پیدا کېږي؟ زنانه عموما چې کله منسز وشي، نو هغه کومې کپړې چې کومې وي چې کومې استعمال کړي، نو اکثر جاینټ فیملی سیسټم وي د هغې د وجې نه هغې کپړې اوپنلی نور ته نشي خورولی. بهتره خبره دا ده چې دا کومه کپړه تاسو وینځئ چې کومه تاسو استعمال کړې وي، صفای کوئ، لول ښې ښه په پراپر طریقې سره واش کوئ، انځئ. هغې نه بعد کې تاسو نچوړ کوئ. نو دا کپړه تاسو په اسرې داسې وچوئ چې په دې کې بالکل نمي مکمل ختم شي، او بیا چې کله ری یوز کوئ یا دوباره د دغې کپړې استعمال کوئ، نو دا دوباره په اسرې دومره ګرموئ چې ستاسو د وجود سره لګي، وجود باقاعده یو قسم وجود له سیزل ورکوي چې په دې کې د هیڅ قسمه بکټیریا چانس نه وي. نو انشاءالله تاسو ته به دا مسله نه وي. او بهتر اپشن دا دی، دا ټولو خویندو ته وایم چې یا ټولو زنانو ته وایم چې څومره زنانې دي، که د خویندو په ځای دي، که د میندو په ځای دي، تاسو کوشش ته دې خبرې کوئ چې تاسو آلموسټ چې کوم پیډز میلاویږي د ماهوارۍ دپاره د هغې استعمال کوئ، نو کافیه ده پورې به تاسو د دې نه پروټیکټډ یې، تاسو به د دې نه سیف یې. دوایي درته ښیم چې په کومه دوایي باندې به د دغې یو ټي آی یا د زنانو ته چې کوم یو ټي آی کېږي د هغې ټریټمنټ کوو. زموږ سره د ټول نه د کلاس میډیسن کینترس په دغې کنډیشن کې چې کله میکچوریشن کېږي، برننګ میکچوریشن کېږي، یا میچازي سوځي یا خارښ وي، کینترس استعمالولی شي. د دې سره په کمبینیشن کې به تاسو بل د هومیوپیتھک میډیسن دی توجه
په دوسو کې هغه استعمالولی شي. دریم میډیسن دی میډورینیم په 1 mg په هفته کې صرف او صرف یو خوراک په استعمالوي هفتهوار. دا علاج به تاسو د یو میاشت پورې استعمالوي. هغې نه بعد کې تاسو به مخکې هم ټیسټ کوئ، بعد کې هم تاسو خپل 15 ورځې بعد ټیسټ کوئ، هر 15 ورځې بعد، خو په میاشت کې ضرور یو ټیسټ کوئ. انشاءالله تاسو ته به د هغې نه رزلټ میلاو شي. که بیا هم یوې خور داسې وي چې هغه وایي چې زه دا ټول پروسیجر نه تېره شوي یم، دا کوم او بیا هم نه ټیک کېږم، نو تاسو چې کوم هم ستاسو قریبي هومیوپیتھک ډاکټر وي د هغه سره خپل چیک اپ کوئ، تاسو هلته خپل ټریټمنټ کوئ. انشاءالله ستاسو دا مسله به ډېره زر کور شي د هومیوپیتھک علاج سره. دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.